خو خبر زی د څنګه مخکې د پیښور دماکه وشوه ورپسې دا وشوه داسې پکې نورې مو شوې په دې صوبه کې نو خبر زی او کدو زی چې هغه زمیندار د خپل کدو ته پوس کړی وي نو بیا به نه چا چر پټو نه به چا سړی وځي نو زه دغه جنسو دغه ادارو د ټولو خلکو ته کولا وایم چې نن د دهشتګردۍ ښکار زمونږ پولیس ورونه مخې ته کړي دي او هغه ښکار کوي خو نن پولیس کار کوي او سبا په موت ده او دا ښه کولا واورئ نن چې دا کم زمونږ دا مشران دلته راغلي دي دا مادارونه راغلي دي نو تاسو ټولو ته دا وایم چې نور شپ هیڅوک مه کوئ ډایرکټ خبره وکړه چې شلتالو دی صفا خبره وکړه مونږ دا وایو چې مونږ نور دهشتګردۍ ته جوړ نه یو مونږ دې خبره ته نور جوړ نه یو پرون دا روډونه ډک روانو زما د غریب رو روزګار روانو امنو یو دماکه وشوه خو هغه دننه شوې ده خو د بهر نه راغلې ده خو هغه خوب خو پیدا شو نو صفا خبره کوو چې مونږ نور دې جنګونو ته جوړ نه یو مونږ روان د خپلو کشرانو د خپلو وروڼو خپل مستقبل په دې تیارو کې لیدل نه غواړو ټیک ټاک دا خبره کوو که څوک پې ډالرې خوري که څوک پې څه کوي خپل ځان له دې وړي نور مونږ د پښتون مرګ ته تیار نه یو او هر پیره مونږ داسې راټولېږو دلته خبره وکړو او بیا زمونږ نه یېري وجه دا ده چې مونږ ذمهداري خپله نه قبلو په سوات کې شوې ده سبا دلته یاد ساتئ چې را روان ټارګټ پر یا دیری یا په بونیری یا په ملکانی جنسي نو ولې مونږ نه راپاسو د وسنه ولې مونږ تپوس نه کوو چې نن مونږ تپوس وکړو د دې خپل پولیس ورونو دا نور زمونږ کم خلک چې پکې شهیدان شوي دي نو سبا به دا کار نه کېږي پکار دا زما رایه دا ده چې مونږ دا کم مشران دي د قومي جرګې دوی د زما رایه دا ده چې یاره تاسو د سوات د خلکو سره خبره وکړئ یو ګرینډ جرګه جوړول غواړي په دې کې چې نن سبا دلته کم کور کمانډر ناست دی د هغه سره ملاقات پکار دی د ډي آی جي سره هم پکار دی او د آی جي سره هم پکار دی چې په دې خبره وشي او هغوی ته دا پته ولګي چې دا عوام نور دې خبرو سره جوړ نه دی خو ته تحقیقات کوې او که نه کوې هغې سره زما څه کار دی خو زه نور د دماکې د اواز ته جوړ نه یم دې یارې ته نور جوړ نه یم نن زما سوات او دیر او کمراټ او چترال ته خلک چکر راځي دلته د خلکو یو روپۍ دوه روزګار شروع شوی دی او نن هغه روزګار په دې یو دماکه باندې بند شو هم د چترال بند شو هم د دیر بند شو هم د سوات بند شو او بدنامي وشوه په سوشل میډیا رااله اول دی یو موقفي او بیا دی وروسته بل موقفي د دې سره مې امکار نشته خو زه جوړ نه یم نور دې دماکو ته جوړ نه یم زما دغه خبره ده او زما رائے ده چې ګرینډ جرګه په دې ډیویژن په سطح باندې جوړ شي او مخ د مونږ په دې باندې ټیک ټاک خبره وکړو او دا عوام را پاسو ځکه چې دا د یو ذات خبره نه ده دا د ټول قوم خبره ده او خو ډایرکټ خبره پکار ده چې ورور نه نور طالب ته جوړ یم نه نور فوج ته جوړ یم په دې خاور زه خوشحالي غواړم امن غواړم زه خپل ملک د امن ګلدسته غواړم زه دې مسلو د لانجو ته جوړ نه یم نو زما رای بیا دا دی چې پکار دی چې مونږ را پاسو مونږ دا خبرې پرېږدو چې زر تر زره مونږ ګرینډ جرګه جوړه کړو